الحمدلله د غټ اختر مبارک ورځ ده. غټ اختر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د کل قوم عید، د هر قوم یو اختر دی او هذا عیدنا، او زمونږ دا وډوکی او دا غټ اختر دی. اختر خوشحالی ته ویل شي، عید د عودن مشتق ته بار بار راتلو تم وی، هغه خوشحالی چې بار بار راځي عید عید ویل شي. په دې اختر مبارک کې یو خاص عمل خلق کوي چې هغه ته قربانی ویل شي، او قربانی دا د حضرت آدم علی نبینا علیه السلام د زمانې نه را روانه ده. په هر امت کې او په هر قوم کې قربانی وا، او د هر قوم جدا جدا قربانیانې وي، او د هغې دپاره جدا طرز او طریقه وا. د چا قربانی د مال وا، د چا د جان وا، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د امت قربانی دا د حیواناتو ده، مالی قربانی دیتا وی. او دا شروع شوه د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام د زمانه نه ده. قربانی حضرت آدم علی نبینا علیه السلام چې کله دنیا ته راغی راښکته شو، نو څه زمانه بعد هغه ته الله اولاد ورکول، دو بچی به کېدل، او په یو وخت کې با کال کې دو بچی تقریبا کېدل. او د هغې دا طریقه او دستور په هغه زمانه کې چې مشره جنۍ به کشر هلک ته واده کېده، او کشره جنۍ به مشر ته واده کېده، الټه لږ عکس باندې وه. په هغه وخت کې د ده یو دوه زامن وو، د یو قابیل نامه وه، د بل حابیل نامه وه. قابیل او حابیل دی دواړه په خپلو کې، ځکه چې دا قابیل چې و د دې چې کومه خور وه نو هغه ډېره ښایسته وه، خو ده سره پیدا شوې وه. او حابیل چې کوم و نو هغه سره چې کومه پیدا شوې وه نو هغه لږه د هغې نه ښکلې نه وه. دغه رور دا قابیل چې و نو ده دا کوشش کو چې زه د خپله خور په نکاح والم. حضرت آدم علی نبینا علیه السلام ورته وفرمیل چې ګوره دا په دې شریعت زمونږ کې په دین کې د الله قانون کې دا ناروا دي، تا سره چې کومه خور شوې ده دا ته په نکاح کولی نه شي، دا به د کشر ته په نکاح کېږي، او ده سره چې کومه شوې دا به تا ته په نکاح کېږي. بس دې په دې خبره باندې ضد واغشت، نه قلارېده. شپږمه سپاره کې د دې تفصیل راغلی. بس بیا حضرت آدم علیه السلام ته رب کریم یو طریقه وښودله چې ته دې دواړو ته ووایه چې قرباني وکړې. تاسو دواړه قرباني وکړئ، چې د چا قربانی الله قبول کا، الله ته خوښه راله، اخلاص پکې و، نو بس دا جنۍ به هغه ته په نکاح کېږي. او چې د چا قربانی ناقبوله شوه او خوښه خدای ته رانغله، سبب پاتې شي، هغه ته به بله به نکاح شي. دغه وخت کې تتقربا قربانا، دې دواړو قربانۍ باندې تقرب حاصل، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. د دې یو د طرف نه قبول شو او د دې بل د طرف نه قبول نه کړی شو. هغه څه شي دوی قرباني کړو. دا کشر چې حضرت حابیل صاحب د به دا ګډې چیلې ساتلې او دا به سرولې، نو دې لاړو په دې ګډو کې یو چاق او ښکلی او مزېدار ګډ راونیو، او هغه راوست، او بس سیبا قربانی یک.
او هغه وخت کې دا طریقه هم چې څوک قرباني وکړي هغه به هغې نه خوړه بلکې هغه به یو غر باندې کېښوده په یوه غونډۍ باندې نو الله د طرف نه به اور راغې سپین لمبه به وه چې د چا شی به الله ته خوښ و هغه به هغه لمبې اوچت کو لاړ بره به غیب شي او دا بل چې و قابیل نو دې زمیندارو د غنم کرلی و نو د یو قوده غنم راوړل او هغې چې کوم دی په دې غر باندې کېښودل په قربانۍ مقابل کې نو دې کې اخلاص هم نو الله ته دغه غنم قبول نشو ولې چې دې سړي کې اخلاص نو قربانۍ کې اول ترین شرط دا دی چې ته د زړه د صدق او د اخلاص قرباني کې نیت به دې پکې خالص یې هسې به دې وینې توی شي هسې به دې مال لاړ شي ځکه چې قرآن کې الله فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم هرگز الله تبا ملو ونرسی قبول بنشي ستاسو ویني او ستاسو مالونه لیکن دا هغه چا به قبول شي چې هغه د زړه د تقوا او د الله د یرینا او د الله د رضا او د خلوص نه قرباني کوي الله د چا په وینو په غوښو څه کوي د چا په مالونو څه کوي څه حاجت لري هغې ته خو صرف الله خلق ګوري چې خلق څومره اخلاص کوي په دې کې څومره پرهیزګاري په دې قربانۍ کې تقوا پکې څومره کوي حتی چې د غوښې اراده به هم نه کوي چې یاره دې کې به دونه غوښه میلو شي او دې کې به داسې او دې کې به داسې او په دې خو به زمونږ کار ونه شي اکثر خلق نه پوهېږي د خولې نه دا خبره وځي او دا ډېر ناپوهي وي به هر صورت د حابیل ګډورې قبول شي اور راغې سپین اورو د دنیا د اور په شانتې نه و د حضرت قابیل قرباني الله بره قبوله کړه لاړان جنت ته لاړ دې ځای کې دا رور چې و قابیل دا ضد او حسد کې راغی چې دا څه شو دا خو زما قرباني هم قبوله نه شوه او مغه هغه ته پاتې شو بس د څه چل وکړو چې د قتل وکړو دغه خپل رورې شهید که او هغه ورته وی چې که چېرې ته زما انی اریدو زه اراده لرم چې زه تا قتل کم نو دې کشر ورته وی که ته ما ته لاس راوږد کړې چې ما ووژنې خو زه داسې نه کوم لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا که ته اراده لرې چې ما شهید کې خو زه نه یم چې زه به تا ته سووې بس خیر دا خپل رورې شهید که بیا 40 ورځې یا کال وي او بوجۍ کې اچولې ده او د ده دا لاشې ګرځو په اوږه باندې او هغې چل ورته چې دې سره څه چلو کړي فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه الله یو کارغه راولېږه بل کارغه به راولېږه دوه کاران یو یې لږې شو بل یې مړ که د یو کارغه په پنجو په مخوکه باندې ځمکه وګنیستا او دا مړ کارغې پکې راښ که خور یې په پنجو ور واچوله د وی کاش د کارغه نه هم زه کمزورې شومه دا وګوره نو دم بیا دغه چل وکړو او دغه خورې چې کومه وه اقلیما نومې و هغه یې وتښتوله لاړ حضرت آدم علی نبینا علیه السلام په دغه کال حج ته تللی دی د حج نه چې واپس راځي چې ګوري په لارو کې اوبه ترخې پې لګي غنې راوتلې دي ځای په ځای غنې شوي دي ځنګلونه دي جاړې دي د میوو خوند خراب شوی دی میوې تروې شوي او چینجنې شوي دي حضرت آدم علیہ السلام سوال کوي پروردگار عالم دا خو ډېره تبدیلي راغلی دا څه چل شوی دی
دته الله معلومات ورکړه چې دغسې ظلم شوی دی دا کار شوی نو دغه قاتل دی د پلار نه معاقو اولاد د خدای نه او دی بیا آتش پرستو د بیا د اور عبادت کو د ده چې کوم زامن د دغه خور نه وشو دا خو د ده سکه خور وه چې راغټ شو بس دی د خپل پلار په کاڼو ویشته چې مړې کو ختم سنګسار یې کو دا اوږده واقعه د حدیثو مبارکو کې راغلې ده دا مې دې دپاره ووی چې قرباني د دغه زمانې نه راغلې ده او د دغه یو ورور قرباني الله قبوله کا او د دې بلې قبوله نه کا بیا وقت راته د حضرت ادریس او شیس علیہ السلام او نوح علیہ السلام زمانے راله داود علیہ السلام صالح علیہ السلام نوح علیہ السلام دور راغی نوح علیہ السلام مبارکم دنیا نه پرده وکړه داغي خپل قربانیان وی حضرت ابراهیم خلیل الله علیہ السلام دور راغی د حضرت ابراهیم علیه السلام داغه دا طریقه و چې زمونږ د ملت ابراهیمی چې ورته وایي او دا کمې قربانیان چې مونږ په حج کې کوو یا دلته کوو دا د ملت ابراهیمی علیه السلام نه رارواني حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک د مبارک زینوی کال بعد دل اللہ او بچے ورک دا حضرت حاجری بی بینا دا چانا دا حاجری بی بینا والا اللہ او بچے ورک دا دیر دعاگانی کول دیار لسکال سوالو نکول خدای مالا یو نیکمل اولاد راک اسماعیل چکل دا بچے دا حاجری بی بی وشو نو د پنوم اسماعیل کې خود سیاب کې خود اسماعیل اسمع معنی وورا ایل معنی یا الله ایل په هغه جبه کې الله تویل کی او اسمع معنی وورا یعنی دا نوم دې د پاره کې خو چې رب زما سوال وورید زما دعای قبول کا نو د نوم اسماعیل کې خود حتی چې دې د 12 کال شو ډېر اوږده واقعه ده خو زه خپل مقصد ته راځم وخت هم ډېر مختصر دی یو خبره مې خولې ته ځي راځي خو زه خیر وبې ویم شرعي مسله ده د اختر د مونځ ګورې دا مسله ده یاد ساتئ چې کله چاشت وخت راشي او چاشت وخت داخل شي نو دی وخت کې بعد اختر مون سړی کوي د چاش نتر دوحا پورې کچا غرمه چې ورته وایي دقه مینځ کې دا د اختر د مانځه وخت دی دا اوس چې مولیان کوي که نه چا په کم شپږو کو چا شپږو کو چا دا منځونه د اختر نه دي دا د اشراق وخت دی په باندې یا شل د پاسه خو د انور خیږي مثال په طور او ته په کم شپږ مونځ کې عجیبه خلق دي نه حدیث باندې عمل کوي نه په فقه عمل کوي ولی جی ګرمي د قرباني وکړو الکه قرباني خو واجب خدا مونځ خوب واجب دی کنه مونځ خو په خپل وخت کې واجب دی کېبه نو بس وخت داخل لی او ډز ورکی مولایان مونږ مو ځه خیر دی لګ نک ناکام کو خو دومره ناکام هم نه دی پکار چې به وخت مونځ شي نور چې یو نزا دو نزی روچت شي ته به د اختر مونځ کې دو نزی دای چې په ټوله دنیا خور شي نو دی وخت کې به د اختر مونځ کې که وړوکی اختر دی او که غټ دی په خبره لږ تقریبا 9 بجې دا د چاشت وخت دی او لس نیمې نه د 11 پورې دا د دوحا وخت دی دغه وخت کې کچه غرمه ورته وایي دا نور ښه پړق وایي دغه وخت کې به دغه مونځ کې چې هغه 8 رکعاته مونځ دی
او د اشراق مونځ چې نور روخت 20 منټه پې تیر شي نو بیا به د اشراق مونځ کوي. اوس نور چې په باندې روخت او 20 منټه تیریږي او زموږ خلک خو چې څنګه نور روخېږي 15 منټه هم لا تیر نیچې اشراق کوي 20 منټه فاصله خو به دې ځای کې هم کوي. نو دا شرعي مسله ده وروریانو. به هر صورت مخکې نظم مسله رانه اوږدېږي خو مونځ په خپل وخت باندې واجب دی. ښه دا بګار نه دی، دا عبادت دی. په مسله باندې پوه شولې. نو حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام د ډېر مهمان نواز و. د ده ډېر عجیبه واقعې دي. خدای ته ډېر ګرانه مو په ده خدای 3 ازمیخته کړي او 3 واڼو کې کامیاب شو. یو دا چې د 80 کالو په عمر کې ورته الله وی ځان سنت کا. دغه وخت کې خو سړی خو 80 کاله بوډای بس مبارک وی ښه سنت یې که ځانې سنت که. دغه وخت دا ډېر ګران کار او وډکوالي کې خو سړی نه پوهېږي. دې کې هم کامیاب شو. دویم دا چې هاجره بیبي ورته وی دا بوځه هغه دشته کې پرېږده او راځه ته دا بچی هم ورسره پرېږده څه مه وایه. په دې کې هم کامیاب شو. او یو ځل د چیلې سرول او ګډې سرول پروردگار عالم یو فرشته د انسان په شکل راولېږله. د غره په هغه بل طرف کې ولاړه ده یو سیټ ته او په دې اواز وی سبحان الملک القدوس ربنا ورب الملائکة والروح. دا ذکر کوي لګیا دی. ابراهیم علیہ السلام له خوان ورکه ورغه واپس ورته وی صاحبه دا ذکر خو دې ډېر خشته وکړو یو ځل ته ما ته بیا ووایه. ناغه ورته وی چې زه درته ووایم نو څه به راله راکړي. نو دی ورته وی چې دا چیلی به نیمې درکړمه که. سبحان الله. نو وی ښه نو چې بیا ووی نو دله بیا خوند ورکړه. نو بیا وی څه به راکړي. وی بیا راته ووایي دا نیمې نور هم دله درکړه. ایله چې هغه هم بله ورکړې نو بیا خو یوازې دی پاتې شو. وی دا خو ډېر خوند کوي ته دا ذکر بیا وکړه. وی څه به راکوي زه به هم در سره شم ځان هم پې قربان. چې بیا وی بس زم ستیم او چیلی هم ستا دي بس دا ذکر راته کوه دا ماله مزه راکوي. او ورته وي زه فرشته یم امتحان له خدای رالیږلی وم په تا ازمیښت کوه چې ته څه کوې بس تا وګټله ته د الله خلیل. او څلورم امتحان پې دا راغلی و چې د 8مې شپې باندې خوب ګوري چې قرباني وکړه نو د ډېرې چیلې او ګډې په سبا حلال کړي. بیا خوب ولید چې قرباني وکړه بیا غواګانې حلال کړې هغې ته یو مترویه وایي. بیا چې دی بیا ورته الهام وشو چې قرباني وکړه. دی وی اے پروردگار عالم څه قرباني وکړمه. خوب کې متویل شو الهامنم پیغمبر ته الهام کیږي وحیم ورته کیږي فراستم ورته الہ څه قربان کړم ما خو غواګانې م قربان کړې او ګډې مې م قربان کړې. الہ ورته چې کوم څیز تا ته ډېر ګران یې هغه قربان کړه. د ده چې ښه نظر واچوي چې ما ته خو خپل بچی اسماعیل ګران دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام خو ما ته ډېر ګران دی. یو ځل د په غېږ کې نیولی وښکلوی الله ورته وی اے ابراهیمه ته خو زما دوست دی تا په دې خپل زړه کې د بچي مینه ولې راوستې ده. او امتحان یې پرې راوست چې دا تا ته دومره ګران دوست په دې حلالی. الله الله بس اوس خوب رستا کوي نو 28مه سپاره کې دا آیاتونه راغلي دي. اورې حضرت ابراهیم علیہ السلام د حضرت هاجرې بیبي ته وایي زه د خپل بچی ماماګانو کره بوځمه هغه علاقې ته چکر ورکوم دله ښکلې جامې واچوه سترګې وله تورې که سر وله غوړ کا او زه دا به وی ښه صحیح خبره اوږده ده صاحب. مخکې نه رسی او چاړه او پړې مړې وړې دی
یو ځای کې ایښلی دی ځان له مخکې نه تیاری کړی دی په لار چې ځي نو ورته وایي یا بنی انی ارا فی المنام اے بچوړیا زه تا په خوب کې وینم اصبحکم فانظر ماذا ترى زه تا علالوما ستا څه رایه ده ستا څه خیال دی ما ته خوب کې الله ویلی دی چې دی حلال هغه چون چې را نه کوي ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین اے بابا جی او کا کم حکم چې تا ته شوی دی ان شاء الله چې ته به ما د صبر کوونکو نه بیا مومې زه صبر کوم د الله حکم دی بس روان شو شیطان راغ حاجری بی بی لراغ ورته خبر خو نه کړ ولی تا ته پته ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام سره بوتلې وی علیه حلالو له بوتلې دي ښا و چا ورته ویلې دي شیطان ورته وی الله ورته ویلې دي حاجره بی بی څه جواب کوي وی چې الله ورته ویلې دي دا الله نه مونږ ټول زار او قربان یو ډیر خدای چل بیا راغی شیطان را منډه کا اسماعیل علیہ السلام لراغ ورته وی تا ته پته شته پلار دې څه له بوځي وی نه وی حلالولو له دې بوځي وی ښا ته خو ما ته شیطان ښکارې دا چا ورته ویلی دي وی الله ورته ویلی دي وی زه د رب کریم نه قربان او زار شم موږ ته زار یو د الله نه بس بیا ابراهیم علیه السلام لراغ ورته وی ګوره یو خوب دی لیدلی دی او په تش خوب باندې دومره خطا شوي بس دا غټ شیطان چې ورته وی دا حاجیان چې یې ولي دعا وکړې چې کال له خدای مونږ هم بوځي بس دقه ځای کې دا شیطان ودرېده او اوپړ سي دا ټوله لارې بند کړه او ورته دا خبرې کوي ابراهیم علیه السلام زر اوه کاڼي راواغستل او بسم الله الله اکبر ویشت بیا ویشت بس شیطان غیب شو څه لږ مخکې لاړ بیا صاحب هلته بل ځای کې د دویم شیطان چې ورته هلته یې ځان ښکاره کړ هلته یې اوه کاڼي ویشت چې لږ مخکې لاړه هلته یې بیا اوه کاڼي ویشت خیالم دی څو شیطانان دي درې شیطانان دي دا درې ځایونو کې دا ښکاره شوی دی ویشت یې برابر کړی دی بیا چې کله هغه خپل منا ته ورسېدل هغه ځای ما لیدلی دی منا کې داسې غر دی خو غر د پاسه داسې اوار ځای دی یو دوه درې مرلې ځای وی تقریبا لا کم هلته سپین کاڼې لګولې معزز سامعینو هلته چې لاړ نو حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته اسماعیل علیه السلام وصیت کوي بابا جی زه خو قرباني کېږم خو زما یو درې خبرې واورم یو دا ده چې زما دا کمیس به وباسې زما مور بیبي له به یوسي زما په کمیس باندې به تسلي حاصلوي دویم وصیت درته دا کوم چې کله ما حلالی نو خپل سترګې دې وتړه خیالم دی سبحان الله وایي دا سترګې دې وتړه هسې نه چې د پلار والی او د زوی والی شفقت در باندې غالب نشي د الله په حکم کې کمی را نشي دریم وصیت درته دا کوما بابا جی ما چې قرباني کې مال لاسونه وتړه خپې راله وتړه هسې نه چې ذلت همت ونوا مع الله ناراضه نشي څلورمه خبره دا ده چې پړ مخ مې واچوه نسکور مې واچوه هسې نه چې په مخامخ راته ګورې په مخ مې د لاس ولګي زړه کې د یاره شفقت را نشي بس دواړه فلما اسلما وتله للجبین الله الله خلیل لگیا دی ذبح کولو اراده کوي د الله فرشتے ولاړ دي د اسمانونو فرشتے ولاړ دي
ګورې تماشه کوي چې نن په امتحان کې ابراهیم علیه السلام کامیابیږي او که نه. سخت امتحان دی صاحبه. ته به 14 کاله بعد زوی خدای درکړي او ته به اعلان کړي، آسان کار خو نه دی. بس دقه وخت کې د چاړه راښکله، چاړې ته الله پاک وي مه ګورې دا امتحان دی. بس چاړه یې وغورځوله، بیا وایي تېره کا، بیا راغی. چاړه چغه کړه والخلیل یامرنی والجلیل ینهانی، الله مې منع کوي او خلیل راته وایي چې حلال کا. دغه وخت کې رب کریم جبرائیل امین علیه السلام ته امر کوي هغه د حابیل صاحب ګډ چې کوم قبول شوی و جنت کې ګرځېده، هغه ګډې زر تر زر راوړه. ویله د سترګې رب کې دا رسوا چې زما خلیل په اسماعیل علیه السلام چاړه راکاږي چې دا دې ورته لاندې اچولي په درېیم ځل. بس چې ګډې راورسو دغه ځای کې اوس ابراهیم علیه السلام ښه موج کې د ښه زور پې کومه چې بیا اړو څه پړک ونشي. اسماعیل علیه السلام یې ته خوا که په ګډې چاړه راښکله. سبحان الله، ګډ قرباني شو. الله پاک ورته برنا आवाज़ کوي یا زما خلیل صدقت الرؤیا، تا خپل روب رښتیا که، خوب دې رښتیا که. دا ډېر لوی امتحان و، بس ته په دې کې کامیابه شوې ځه. ګوره ډېر غټ امتحان و. معززو سامعینو، د دغه زمانې نه د ګډ قرباني، د چیلې، د غوا، د اوښه، دا د دغه وخت نه بیا را شروع شوه. په دې کې ډېر روایات دي. یو آخري حدیث صحابه راځي، رسول الله مبارک نه پوښتنه کوي، وایي قربان د ابراهیم د قربانیان څه شی دی؟ نبی علیہ السلام وی سنت ابیکم ابراہیم، دا ستاسو د پلار ابراہیم علیہ السلام مبارک سنت تھی. ندی وتی فما لنا فیها یا رسول اللہ، مونږ د پاره پکې څه ثواب دی؟ قال نبی علیہ السلام فرمائی بکل شعرت حسنہ، بہر ویخت په بدل کې بتاله الله یو نیکی درکړي. بیا ورته وی یا رسول الله فسوب د ګډ د وړۍ څه حکم دی؟ هغې کې خو ډېر زیات ویښتي. نبي علیه السلام وی بکل شعرة من الصوف حسنه، د ګډ د هر ویښته په بدل کې به الله پاک تعالی یو نیکي درکوي. بله خبره دا ده چې په دې غټ اختر کې د قربانۍ نه زیات محبوب عمل الله ته بل نشته. خدیجی عائشی بی بی تا فاطمی رضی اللہ عنہ تبا رسول اللہ مبارک وی قومی یا عائشہ قومی یا فاطمہ الى اضحیتکم، را پاسے د خپل قربانی ته ودرېږئ. د دې چړومبني ساس کې ځمکې ته ځي، د هغې تلو نه مخکې مخکې الله انسان ته ګناهونه معاف کوي. په اخلاص یې پکاري. بل حدیث کې راځي چې سمنوا ضحایاکم، غټ چاق قربانان کوي، فانه علی الصراط متایاکم، ځکه دا به تاسې په پولیس رات باندې پورې باسي، په دې به سوارئ او په پولیس رات باندې به تیروځئ. او آخري حدیث پکې درته وایم، حضرت عائشہ بی بی فرمایي وی رسول الله مبارک په هر غټ اختر کې دوه ګډوري راوستل، اقرنین املحین، غټ غوخور ښکرور او چاق او چوبن، او حضور به پخپله علاله کوله او د ګډ باندې به چې چاړه راښکله نو انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بسم الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر. دا کستاسو زدی او لاله کوي نو دا پکار د وایي صحیح ده، او که نشي ویلی نو صرف بسم الله الله اکبر الله اکبر. خامخا دغه وخت کې خبرې مه کوئ، ټول د قربانۍ کسان به ولاړ او د زړه د اخلاص چې یا الله دغه موست قبولې کړو سبحان الله وایي او علاله به وکړي نو چې حضور به ګډ علال که لاس په اوچت که یا الله اللهم تقبل من محمد صلی الله علیه وسلم، یا الله دا زما د طرف نه قبول که. او چې دویم ګډ به بیا علال
بے اللہم تقبل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ دا زما دا امتیانو دا طرف نہ قبول کا گورا امتی نه دې هېر کړی هغه ځای کې امت له قرباني کړې ده په هر وخت کې یاد کړی دی معززو سامعینو نور مسلې شکر تاسو ته ټولې معلومې دي ښه هوښیار خلک یې او د قربانۍ غوښې تقسیمول او خپلوانو غریبانو مقصد هر کور ته دا رسول پکاري چې دا شپه که غریب دی او که فقیر دی او که کونډ دی او که یتیم دی چې هغه په کور کې د قربانۍ غوښه پخه شي وخوړی شي معزز